اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم کتونکو السلام علیکم زه یم ستاسو کوربه علمزیب سلطانی. نن مونږ د ملکنډ په سیمه کې جبنډ نوم یو علاقه ده چې د حسن او د لطف په انداز باندې ډیره مشهور علاقه ده. نن مونږ د هغې د ورکوټ غوندې پارک فیملی پارک جوړ شوی دی، هغې کې مونږ ناست یو او زموږ سره چې کوم دی د دې پارک چې کوم اونر دی هغه زموږ سره تشریف فرما دی عمران صاحب. خبرې به کوو، زه د هغه نه یو څو تپوسونه کوم چې دا پارک هغه په څه مشن شروع کړی، د دې علاقې دپاره هغه څه خدمات کوي. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عمران بھائی څنګه حال دی؟ تاسو ښه یې؟ الله رحم وکړي. عمران بھائی دا راته ووایه چې ستا څه سوچ راغی چې یاره زه دلته دا پارک جوړ کړم او مطلب د خلکو ته یو سهولت میلاو شي، انجوایمنټ وکړي. ډېره جي دا خو لکه د ډېر وخت نه مونږ الحمدلله دلته کې ډېر زیات ویزیټر راځي جبنډ ته آلرډي. نو دلته کې داسې حساب کتاب و چې کله کله به ویزیټر راله د لرې نه د مردان پېښور د علاقو نه به راله، نو هغوی ته به ډېر زیات هغې نه زه په هر کلونو سعودي ته، خو زما په ذهن کې دا سوچ د ډېر وخت نه و چې یاره داسې یو ځای جوړ کړم چې دلته کې ویزیټر راځي او هغوی دلته کې هر څه ورته فیسیلیټي ورته وي، باتروم یې، رومات دي. الحمدلله موږ کوشش کوو هغه هر څه موږ پرې کړي دي او دا سیسټم مو روان کړی دی چې خلکو ته ریلیف میلاو شي. دا راته ووایه عمران بھائی چې دا چې زما والد صاحب نوم دی عبدالدیان، نو دا ما دیان پارک د هغه په نوم باندې ایښی دی. نو موږ په خپله باندې ډېره زیاته غریبي تېره شوې ده او زما والد صاحب هغه مې ډېر زیات لکه غریبي تېره کړې ده، سوزکي و هغه به یې چلو او کمزورتیا وه. نو داسې زما بچي دي اوس ډېر ښکلي ښکلي نومونه دي آلرډي حنین او طلحه، خو ما وی چې نه زه د خپل پلار دا نوم چې کوم دی دا روشن کړم، په دغې بیس باندې ما د والد صاحب دا نوم کېښود. ډیره مننه عمران صاحب چې تاسو د خپل والد صاحب نوم مطلب یو داسې ځای له کېښودو چې هلته اني ټایم خلک راځي وزټ کوي، مطلب دا دی دلته به دمه کوي، دلته د هغوی چې کوم ضروریات دي هغه پوره کېږي او د دې علاقې حسن نه لطف پالي. عمران بھائی دا راته ووایه چې دلته تاسو مطلب چې کوم وزټر راځي هغوی ته څه سهولتونه تاسو فراهم کړي دي؟ دلته کې خو جي مونږ له فلحال دا یو څو څیزونه دغه کړي، دا کښتۍ ده، بوټ چې ورته وایي، او بل دا جیڼ ویل دی او یو ریل ګاډی دی د ماشومانو لپاره. په دې کې هغه دغه کېدې نه علاوه د ناستې چپسیان او چپس وغیره، آیس کریم دی را سره والز والا، هغه مونږ د لاهور نه راغواړو او دلته کې بیا د خلکو له ورکو مزید هم پکې لګي او انشاءالله کوشش هم دا دی چې هوټل پکې وباسو او چې هر نمونه سهولیت چې لکه دلته کې یو سړی ان شي نو چې هغه د بهر د تلو د بهر د څیزونو ضرورت نه وي، چې هر شی ورته دلته کې اویلیبل. عمران بھائی څنګه چې مونږ اورېدلي چې یاره جبنډ د ملکنډ د سیمې یو خبره سویزرلینډ، واقعي چې کله مونږ دلته راشو نو زمونږ د دنیا هغه ډېر غمونه هیر شي، مونږ د دې ځای نه یو لطف پالو. آیا دلته چې څوک راغلي د دې ځای نه هغوی چې کوم لطف اخیستی دی، کوم خوند اخیستی دی، د هغې په بدل کې مطلب تاسو څومره هغوی اپریشیټ کړي یې؟ خاص کر ستاسو په دلته کې دي لوکل خلک چې دي هغه هم زیاتر راځي او د بهر زیات تور سپیشلی مردان پېښور دې چې کم خلک راشي نو هغه ډېر زیات خوشحالي یې دې ځای نه ډېر زیات اپریشیټ کړي، مونږ ډېر زیات خوشحاله لاړ شو. موسم وایس چې دی دا ډېر زیات ښه دی، دا جبنډ چې دی هوا پکې ښکلې چلیږي، بل هر سایډ ته اوبه دي، نهرونه دي او هر سایډ ته ګرینري ده که نه. نو په دې وجه باندې چې څوک څونه هم خلک راشي نو دلته کې ډېر زیات خوشحاله زیږي نو ډېر په خوشحالۍ چې وي لکه هغه کم هغوی چې کوم هغه ویزټ کړي چې کومه خرچې کړي ګاډي تیل وغیره نو هغه وایي چې دوی دا ضایع لا نه کړل نو ډېر زیات خوشحاله دي. ډېره مننه. کتونکو خبرې ډېرې دي چې موږ د عمران صاحب سره زه وایم چې
ډېر ساعته پورې کینو خبرې وکړو خو زه به مخکې به هم ځو د دې پارک وزټ به کوو د دې علاقې وزټ به کوو او ګورو چې زمونږ د علاقې عمران صاحب د دې علاقې له څومره خدمات کړي دا ټول به ګورو باندې عمران بھائی ستاسو د ټایم راکولو ډېره مننه ډېره شکریه او انشاءالله چې موقع ملاویږي موږ به راځو ستاسو سره به داسې وړې وړې انټرویوګانې کوو او زموږ لایق چې څه د وی هغه موږ کوو د دې پارک دپاره به انشاءالله موږ مزید کوشش کوو چې یو ښه انوایرمنټ پکې پیدا شي ډېره مننه شکریه د کتونکو او زموږ